دوی ته کیدای شي چې هغه تاریخ او هغه حالات نه معلوم چې نن 40 کاله مخکې دا علاقه څنګه وه، د دې علاقې څه حالات وو او دلته کې کم صورتحال و هغه دوی ته به هغه شانتې نه پته. مشران دلته ناست وي او دوی به د دې خبرې ګواه وي چې نن 40 کاله مخکې دا زه د 1988 خبره کومه، د 1988 نه مخکې نه په دې علاقه باندې هغه شانتې روډونه وو، نه بجلي دلته کې خوره شوې وه، نه دلته کې سکولونه وو او نه دغه شانتې دلته کې هسپتالونه وو. هغه وخت سره په 1988 کې زما خیال دی چې 18 میاشتې که وګورئ نو 18 میاشتې هېڅ شی نه دی. 18 میاشتې موقع میلاو شوه مشر ته او هغې 18 میاشتو کې د دې علاقې کې یو د ترقۍ سفر شروع شو. بیا د هغې نه پس ته په 90 کې الیکشن چې وشو نو مشر منتخب خو شو خو اپوزیشن کې و، خو بیا هم هغه سفر جاري و. بیا د هغې نه پس ته 1993 کې چې دوباره موقع میلاو شو هغه 40 میاشتې وې او هغه 40 میاشتو کې که زه دا ووایم چې دلته کې د تبدیلۍ بنیاد ایښودلی شوی نو دا به څه غلطه خبره نه. نن خلک راپاسي او وایي چې موږ به تبدیلي راولو. موږ ورته دا ویل غواړو چې دې علاقه باندې دې شمالي اشنغر کې تبدیلي چې ده هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو بیا د هغوی نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو راوستې ده. د هغې دور کې سکولونه جوړ شوي دي، هسپتالونه جوړ شوي دي، خلکو ته روزګار میلاو شوی دی. دې حد پورې چې د ډیمونو بنیاد ایښودلی شوی هغه بدقسمتي نه د هغې نه پس ته چې حکومتونو راغلل په هغې باندې کار نه و، خو هغه بیا دا د الله تعالی شکر دی چې وروستو کې بیا موږ ته موقع میلاو شو او هغه ډیم هم موږ بیا سر ته ورسو. نو دغه شانتې که موږ وګورو نو دلته کې لږ ډېر که د ترقۍ اثرات ښکاري نو په هغې کې د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی کردار دی. اوس هم که د مخالف پارټۍ کس سره هم کښېنئ او ورته ووایي چې یاره د ترقیاتي کارونو چا نه تمه کوې نو درته به وایي چې یاره آفتاب خان که غواړي نو هر څه کېږي. دا یو سوچ دی او دغه دی. دغې نه پته لګي چې د قومي وطن پارټۍ سوچ فکر چې دی د ترقۍ سوچ دی او دغې لپاره زه خاص کر خپل دې ځوان ګل ته خپل دې کشرانو ته دا درخواست کومه چې که تاسو واقعي دا غواړئ چې دا علاقه د مشکلو حالاتو نه وځي نو بیا به تاسو راپاڅئ او څنګه چې مشرانو مخکې د ملي رهبر لاس مضبوط کړی دغه شانتې به اوس تاسو راپاڅئ او تاسو به د هغې لاس مضبوطوئ نو دا علاقه به د ترقۍ په لار روانېږي به او انشاءالله ماته ښکاري اوس د خلکو سوچ بدل شوی دی. خلک ویني هغه فرق یې محسوس کو. دا 4 کاله یو لحاظ سره ښه مو شو چې لږ خلکو ته فرق هم محسوس شو. کني مرکزي حکومتو سره صوبایي حکومتو سره او د هغې باوجود چې کم کارونه د قومي وطن پارټۍ په دور کې شروع شو هغه سرته ونه رسولی شو. نو دغې حوالې سره په دې باندې د سوچ کولو خبره ده او زما دا تمه ده چې تاسو هغه فرق محسوس کړی دی او په دې خبرې باندې به نور خلک هم پوهوئ. دا د عاصم ناظم صاحب ناست دی دغې د تبدیلۍ دعویدار چې وو هغوی خو دا تبدیلي راوستله چې 13 کالو نه کمې بجلي مشر دلته کې راوستې وه هغه بجلي یې کټ کړه څه نورو خلکو ته د هغې نه فایده ونه رسوله کټ یې کړه الټه. نو دغه هغه تبدیلي هغوی دغه دی. نو که تاسو وروستو تله غواړئ بیا خو بس ټیک ته بیا خو که دغې خلکو له دغه ورکوئ موقع ورکوئ بلکل ورکوئ خو که نه تاسو مخکې تله غواړئ تاسو ترقي کول غواړئ تاسو د خپل را روان نسلونو مستقبل روښانه کول غواړئ نو بیا د هغې یوه لار ده هغه دا ده
چې په 8 فروری باندې به ډیوې په حق کې ووټ استعمالوو به او انشاءالله ډیوه به کامیابه به. زه یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم. د پارټۍ د ملګرو د مشرانو چې چا په دې کې کردار ادا کړی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. ملګرو ته به مې دا هم درخواست وي چې اوس به راپاڅېدل غواړي. صدر صاحب هم غلی ناست دی لپاره کوشش کولو ضرورت دی او دا وخت دی چې موږ خلکو ته ځان ورسوو، خلک په دې خبرې باندې پوه کړو چې د دې علاقې ترقي چې ده هغه د ډیوې سره تړلې ده. د دې علاقې ترقي چې ده د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره تړلې ده. د دې علاقې د خلکو د حقوقو تحفظ چې دی هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره تړلی دی. نو دغې لپاره پکار چې موږ راپاسو او خپل کردار ادا کړو. زه یو ځل بیا ستاسو ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله دا علاقه به ترقۍ په لار روانو.